قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. فدې روایت کې د مباحث په سلسله کې دا بحث تر شروع چې دې آیت قرآنیو کې په ظاهره باندې ربط نشته، ځکه مخکې هم ذکر د قیامت، وروسته هم ذکر د قیامت، او په منځ کې پکې دا جمله راغلې چې لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نو په ظاهره باندې وی د دې جملې سره مناسبت او ربط دا د دې صورت او د دې مضامینو سره نه ښکاره کیږي، ځکه مخکې هم مضمون د قیامت دی، وروسته هم د قیامت بیان دی، او په منځ کې دا جمله. نو د دې درته یو جواب شوی و چې دا د الله کلام دی او موږ د الله جل شانه د کلام د ربط باندې موږ نه پیږو، ځکه دا د الله حکمتونه دي او الله په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. هغه علیم ذات دی، حکیم ذات دی. نو د هغې څه مسایل مثالونه نظایر هغه درته ذکر شوي. دویم رای درته ذکر شوي و د علامه فخرالدین رازي رحمه الله چې هغې فرمایي چې دا خو داسې ده چې دا مخکې وروستو د بیان د قیامت دی، خو وی د دې دا شان مثال دی چې ته یو شاګردانو ته سبق ښیې او یو شاګرد په دې منځ کې ګرځي را ګرځي او کتابونه یې اوچت کړي او ته ورباندې اواز وکړي چې کښېنه لکه، او بیا شروع شي چې امام فخرالدین رازي صاحب فرمایي، بیا پسې څه ووایي چې امام فخرالدین رازي صاحب فرمایي. نو اوس دلته کې دا مخکې هم هغه سبق، وروسته هم سبق، په دا منځ کې دا تنبیه وه. نو دلته کې هم وی دا د نبي علیه الصلاة والسلام ته د الله د طرف نه تنبیه شوې ده، او نور د مضمون د صورت هغه ابتدا کې هم د قیامت، وروسته هم د قیامت، نو دا څه محال نه ده او دا کېدلی شي. علما فرمایي چې دا توجیه د رازي صاحب ښکلې ده په ظاهره باندې، خو د دې دپاره څه نقلي دلیل د دوی سره نشته دی، څه نقلي دلیل په دې باندې نشته دی. دریم قول تاسو ته ذکر شوی د حضرت شاه موشا کشمیري رحمه الله چې هغوی فرمایي چې دلته کې یو د آیت مدلول اولی دی، مراد اولی دی، او دویم مراد ثانوي دی. نو مراد اولی مطلب دا دی چې د اول اوریدو سره انسان په ذهن کې دغه راشي، او مراد ثانوي د دې مطلب دا دی چې دې کې لږ د غور او فکر او د سوچ ضرورت وي، او په دې باندې هوښیاران پوهېږي، د علم خاوندان پوهېږي. بیا د دې مثال هم درته ذکر شوی چې بازار کې سړي نارې لګولې چې الخيار العشر بدرهم، الخيار 10 بدرهم، او پھر سے مبارک پکې را پرېوتلو. نو هغه ورته وویل چې دا خو ډېر ښه دی، چې دا خو ډېر ښه دی، چې دا خو ډېر ښه دی. نو هغه ورته وویل چې دا خو ډېر ښه دی، چې دا خو ډېر ښه دی.
خلکو ته پته و چې خيار څه ته ویلي بادرنګ نو یو د خيار معنا د بادرنګ او دویم د خيار معنا دا چې زبرګان بهترین ور خلک هغه به د په 100 روپۍ به 10 میلاوي نو د دې نه دا دویمه معنا واخیستله دلته کې هم وي د لا تحرک به لسانک د دې معنا چې کومه معنی د مراد اولی دی هغه په دغه دی چې ته د خپل ژبه په دې مقصد او سمانا چې د جبرئیل امین سره قرات مکو تلاوت مکو د دې مراد ثانی دا دی چې د دې نه مراد دا دی چې لا تحرک به لسان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې کافرانو په هر وخت کې تپوسونه کول چې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او ایان مرساها او يسألك الناس عن الساعه مدا شان تپوسونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کېدل مد رسول الله صلی الله علیه وسلم فخدا چې ما ته زر د دې علم راکړل شي او زر دي خلقو ته دغه د قیامت بیان وکما الله جل شانه تو فرمایي لا تحرك به لسانك لتعجل به نه ته پدی باندې چې مخزوا چې ته پدی سره جلدیو کې او زر خلقو ته بیان کې مدلته کې مراد بیان د قیامت ته مراد ته کې د دینه د قیامت بیان دی چې د قیامت پدی بیان باندې تخبل چې مخزوا ربط او مناسبت موجود دی نو مراد سره نبی په اعتبار سره ربط او مناسبت ده څه پېښې کنه څه خوان دي نو بل علامه غفار مروزی رحمه الله فرمایي چې دلته کې لا تحرك به لسانك دا خطاب په ظاهر باندې نبی رسول الله والسلام ته دی وې دا صرف نبی رسول الله ته خطاب نه دی بلکې دا خطاب هر انسان ته دی لکه څنګه هر انسان ته دی مخکې د انسان ذکر شوی کړي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر نو الته کې د انسان تذکرہ شته نو چې الته کې د انسان تذکرہ موجوده ده نو دلته کې هم دا چې کوم خطاب شوی لا تحرك به لسانك نو دا خطاب دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنا بلکې دا خطاب د انسان ته دی دا کوم ذکر دا په ينبأ الانسان کې شوی دی نو چې کله دا خطاب د تشولو نو د دې معنا وسش د دې مطلب وسش وی د دې معنا د دې مطلب بدایي چې د قیامت پر ورځ باندې به دې انسان ته د عمل نامه ورکړل شي نو دې د عمل نامه چې کله وی نو د جبه ور باندې لګ کګي را کګي جبه کې به حرکت راځي الله ورته چې نه جبه کې حرکت مرا ولا او جبه کې حرکت مرا ولا چې سړي هغه ټول ستاده په موږ لیکلي دي یو ستاده ژوندۍ یو نه هم دا شامل شته چې دا هغه ریکارډ بدلته کې موجود نه وي صحیح بیان کا وشابه لا تحرك به لسانك د دین مراد دا دې چې اے انسان تاسو چې کوم د قیامت پر ورځ عمل نامه ملوي نو دغه عمل نامه په دې باندې ته چې به دې سره مخوځوا آرام وایي دا د شي عمل نامه ده چې ست اکړې دي مخکینی دي رسونی دي لوی دي واړه دي هغه ټول په دې کې راجمع کړل شي وي نو مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا نو دا وخت کې به د باندې لرزه راځي نو چې په دې لرزه راځي الله ورته چې لا تحرك به لسانك نو د دې به تعلق د سره شروع د قیامت سره تعلق یې د سره دی د قیامت سره دی بل علامہ ابن کثیر رحمه الله وی فرمایي چې د دې آیتونو ربط او مناسبت مخکینو سره او وروستو سره شته څنګه وی دا الله جل شانو دا قانون دی او دا الله دا عادت دی چې کله الله جل شانو ذکر ده
کتاب الاعمال کین ورسره ذکر د کتاب الاحکام هم کوي د کتاب الاعمال سره الله جل شانه ذکر د کتاب الاحکام هم کوي نو اول کې ذکر د کتاب الاعمال د قیامت د تذکرہ چې دا د اعمال تذکرہ ده ځکه عملنامه د عملنامه کې وستا هر څه لیکل شي چې ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر نو د دې سره سره الله د کتاب الاحکام ذکر هم کوي نو مخکې ذکر د کتاب الاعمال دی او لا تحرك به لسانك پدې کې ذکر الله د دې څه فرمایلی دی د کتاب الاحکام لکه الله جل شانه په سورې اسراء کې هم ځای په ځای باندې چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا نو بیا د دې نه بعد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء او ورپسې ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها نو اقرا کتابک نو اقرا کتابک پدې کې بیان څه دی پدې کې بیان د کتاب الاعمال د عمل نامې دی او من اراد الاخرة او من كان يريد العاجلة پدې کې بیان د کتاب الاحکام دی نو زه پځې وی دا الله دغه قانون دی چې کله ذکر د کتاب الاعمال کوي نو ورسره ذکر د کتاب الاحکام هم کوي نو دلته کې هم الله جل شانه اول ذکر د کتاب الاعمال چې هغه د قیامت ورځ ده او عملونو حساب کتاب په هغه کې نو الله د دې سره سره لا تحرك به لسانك د کتاب الاحکام چې هغه د دنیا کې د اعمال سره تعلق لري د هغه ذکر هم ورسره او فرمایلو نو د دې آیتونو ربط داشته دی دا د دې خپل منځ کې دا ربط موجود دی او شی ویتن پیږي نو د هغه خو موږ ذمہوار نه یو کړو دانګ علماء حضرات فرمایي چې د دې آیتونو ربط د مخکینو آیتونو سره واضح دی ښکارا دی هغه دا چې مخکې الله فرمایي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر مخکینی رسولي نو الله ورته فرمایي چې الکه دا اهم عمل ودا دي رسول کړي دي او دا چې کوم غیر اهم ودا دي مخکې کړي دي نو د دې تاسو نه به هم کی د دې بیان به هم درته کیږي نو دلته کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم دی چې کوم کار رسل کول پکار دی هغه تا مخکې شروع کړي دي چې کوم کار مخکې کول رسل کول دي هغه دې مخکې کړي دي نو د شمه کوا نو ته خپلې شونډې بندې کا ته خالق وخت کېدا وینا چې دا وینا به درست کې اوس تا د وینا ټیم نه دی ستا وینا ټیم دا رسل دی لیکن تا دغه وینا د مخکې کړله وینا دی او دا لستل دی دا دی وړاندې کړل نو داسې مه کوه بلکې ستا دا د لستلو وخت چې دی هغه رسلو دی د جبریل امین د لستلو نه نو اول به جبریل امین درته تلاوت کوي د جبریل امین د تلاوت نه بعد بیا به ته تلاوت کوي او نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه مخکې ځان وړاندې کړی دی چې د مخکې نه تلاوت شروع کړی دی نو ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر سره په مناسبت دی چې زما حبیبا داسې مکه وکړه چې کوم شی د مقدم کولو دی هغه ته مؤخر کوه چې کوم مؤخر کولو دی هغه مقدم کوه نو دته نبی صلی الله علیه وسلم ته هم په دې دنیا کې اطلاع خبر ورکړل شولو چې دا د قران چې وحی نازلېږي ته فوراً د دې غم فکر او سوچ مکوه یاره زه به دا زر ورسره ووایم رانه هېره نه شي ورباندې نه چې پوه نه شم الله فرمایي چې نه دا ټول هر څه مونږ د دې ذمه دار یو ستا په سینه کې جمع کول دا زموږ کار دی نو علما فرمایي چې د دې آیتونو دا ربط او مناسبت د مخکینو رسولو دواړه قسمه آیتونو سره موجود دی او څه اختلاف او څه تعارض او تناقض دا په دې کې نشته دی نورم څه دولس توجیهات علماء دلته ذکر کړي دي او بس په دې باندې اکتفا ده بس دی بل خبره مرګره دلته کې دا ده چې د دې
حدیث پاک ربط او مناسبت د ترجمه الباب سره نو په ترجمه الباب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه راتله نو بیا ابتدا تاسو عام کړي وو نو په دې کې د نبی رسول الله ابتدایي حالت سو نو دې کې د نبی رسول الله ابتدایي حالت د ذکر شروع چې نبی رسول الله با شونډې مبارک په ځولې په ابتدا کې د نبی رسول الله دی وحی راتلو سره په شونډې په ځولې د سره د نبی رسول الله تلاوت کولو بل ته ذکر شیو چې د دې په مقصد هغه بیان د عظمت او د حفاظت او د عصمت د وحی دی بیان د عظمت او د عصمت او د حفاظت د وحی دی د ترجمه الباب مقصد بنیاد دی کنه نو یو پکې دا هم وو چې دلته کې مقصود نو دلته کې په دې روایت سره بیا څنګه مناسبت دی بیا مناسبت موجود دی چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم يعالج من التنزيل شدتا چې دا دومره عظیم لوی کلام دی چې د دې په شوق کې د دې په محبت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره تکلیفونه برداشت کړي نو دا دلالت په دغه هغه باندې د دې عظمت باندې کوي او دا عظمت د وحی بیان شوی دی په اعتبار د موحى الیه سره بیان د عظمت د وحی دی په اعتبار د عظمت د موحى الیه چې کومې هسته ته دا وحی کولې کیږي چې دا هغه د دومره شوق دی ورسره دومره محبت دی چې د دې پس د کولو کې دومره تکلیف برداشت کوي دومره مشقت برداشت کوي نو د دې حدیث پاک د باب سره مناسبت دا موجود دی او په ډول طریقو سره دا موجود دی وای مرګره دا بل روایت وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. دا پنځم روایت دی د بخاری شریف پدې کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کیفیت ته تفوضل کیږي او د دې حدیث په سند کې د تحویل هم راغلی دی نو د تحویل بیان هغه د تشریح او د رجالو چې کوم بحث دی هغه تاسو ته په دې حاشیه کې لیکل شوی دی په اسماء او رجال کې هغه کې تاسو مختصرا او اجمالا راکتل شئ دلته کې هم حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول خلقو نه ډیر زیات سخي وکانا اجود ما يكون في رمضان او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد سخاوت په هغه وخت په هغه زمانه کې چې کله به نبی رسول الله والسلام په رمضان کې داخل شو حين يلقاه جبريل چې نبی رسول الله والسلام سره به جبريل امین مخامخ کېدلو وکانه يلقاه في كل ليله من رمضان او جبريل امین د رمضان مبارک په هر شپه کې ورسره ملاویدو فيدارسه القرآن د نبی رسول الله والسلام سره د قرآن پاک دور کول ويدارسه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم سره د قرآن پاک دور کولو نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ډیر زیات سخی شولو په نفرسانه کې من الريح المرسله د هغه تیز هوا او د سیلینا دی حدیث کې لفظ د جود راغلی اجود یو سخانه او یو جود دی
شته کنه نو څو علماء د دې قائل دي چې نه فرق نشته خو اکثر علماء فرمایي چې نه دي دواړو کې فرق شته دی الله د پاره لفظ د سخی چرته نه استعمال شوی الله د پاره لفظ د سخی چرته نه استعمال شوی او لفظ د جواد د الله د پاره استعمال شوی دی نو د جود څه معنا ده د جود مختلفه معناګانې علما ذکر کوي یو معنا ذکر کوي چې بغیر د سوال نه ورکول بغیر د غوښتنې نه ورکول چند څه شي نه غوښته دی په خپل ولول نو بغیر د سوال نه ورکول دا جود دی ولی د دې لپاره چې دغه انسان د ذلت د سوال نه بچي چې ته کوئی سړی محتاج دی او دغه حاجت دی نو بس د غوښتنې نه وړاندې حق ضرورت د پوره کې د دې لپاره چې د سوال پشان دا بیکار عمل چې د دې مرتکب نشي او دې چرته سوال ونی نو بغیر د سوال نه ورکول دا جود دی دویم علماء د جود معنا کوي چې د جود معنا ده ډیر زیات چیز ورکول کثرت سے دینا اول دے بن مانگ کے دینا بغیر سوال کے دینا اور دویم دے کثرت سے دینا چې څه سره وي نو ډیر ورکول لکه زمونږ د زماني حاجیان صاحبان چې کروڑ زکات په پد باندې فرض وي او د طالب برخه په پکې 300 روپۍ وي د طالب برخه په پکې څومره 300 لکه 300 باندې 300 بس دې مجبور دی چې 100 روپۍ په غلطه استعمالي ډالې وځي او اغزان ته بس کوي پیکیج ورته کوي بس باغی بغیر فلمونه ګوري ای باندې بس ګوري فلمونه ګوري نو دا خو دې نقصان وکړي سم روپۍ ورکړه چې خشي پیوالي کتاب ځان ته پیوالي نو د جود معنا د کثرت سے دینا د دې وجه نبی پاک کوم تیز باران وی هغه باندې هم اطلاق وی د جود کیږي هغه ته هم جود وی دی دریم علماء د جود معنا ذکر کوي چې اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي چې کوم سیز ورکول مناسب وي مناسب کس ته ورکول لکه تاسو دلته کې ناست او چې وسړی تاسو سره چې خیسته مزیدارې بلچي دي ورسره او تاسو دوی چې طالبانو خیسته قیمتي بلچي مې درته راوړي دي نو بیلچه خو د کار شی دی خو لکه ستاسو د کار خو نه دی تاسو به پیسه وکړئ او یا درته راشي چې طالبانو ماغشه خیسته پیشکسې او پلاسونه او انګورونه دا مې درته راوړي دي نو ته به اوس په دې باندې څه کوې په پیشکسو به څه کوې په پلاسو به څه کوې یو بل نه به پکې هګۍ نیسئ نو څه کار خو ستاسو نشته دی نو دا اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي نشولا اعطاء د ما ينبغي لمن ينبغي نشولا نه طالب ته چې ورکې نقد روپۍ ورکا طالب ته چې ورکې کتاب ورکا طالب ته چې ورکې جوړه والا ورکا هغه د شان سره مناسب ده دا رنګه یو کس دی هغه بیمار دی پروت دی او سینې خراب او تلاړې خیسته مزیدارې غاغلی پلاوری چې دی ورته راوړي چې سمې غوړې وي او غاغلی پلاوری چې دی ورته راوړي چې سمې غوړې وي نو دا تا سخاوت وکړلو وجود دی ونه کړلو ځکه دا په توجه اوس کدا ریږي وکړلو خو سینې نورم باندې او بیا دې پسې یې حکم ولا ورته اسلام پسې وستا نو دا ورېږي راوړل دا سخاوت دی وجود نه دی ځکه دا سړی دا په بیمار دی نو ته اوس مناسب دی دته دوايي مناسب ده څه مناسب دي دوايي چې دته دوايي راوړه او دا رنګه ته دوايي ورته نه راوړي 90 روپۍ ولا ورکا چې ځان ته په دوايي وایي
نو جود دا ویلی کیگی اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی تا چی چاہتا دا کم سی ضرورت دے دا هغه مناسبی حال سے شے اغا تورکول دا جود دے. سلورم معنی دا جود علماء کئی افادت ما ینبغی لا لعوض افادت ما ینبغی لا لعوض چی پا مفت کی بلتا دا فائدہ رسول چی هاگا تا کم مناسب فائدہ بھی دا هاگا تا رسول و پدغی فائدہ رسول باندی دا هاگا نسا بدل نبوختل دا جود دے دا سخان لکه یو طالب جان دے پنار روان دے لکه کم دے نرالی یا رجی زبو راغلے نا کوستان دینا مخی دلتا راغلے نا مسنگ راغلے پیتا ورطا یا راغلے مچت دورا کول وارا نو سبکونه می ټول تکویری دي او دوره کوله نو کم دې ته تر دي یاره بس باندې په خبر ته بلاړ شو لکه په خبر وړي غټ دې ته مشچت دي نو بس طالب جان دې مګره رسیدا چې بس درویش ته ځان وسوا لکه درویش په کې کم دې بس پورا پته دی ورته ورکړه او چې پته دی ورته ورکړه سړی دې راورسول نو پدغه راهنمایي باندې دې څه کمیشن ته نه لري اخیسته افادت ما ینبغي لا لعوض دا بدل په صورت کې نه په مفت کې چاته یو خیر رسول بغیر د بدل نه بغیر د عوض نه چاته خیر رسول دې تسوي دي کی جود وی دي کیږي نو ځانونو کې د جود صفت پیدا کړي صحابو په صفت ته او دا جود دا عام دی اوس یو کس دی هغه مونځ کوي مونځ یې غلط وکړلو ته راولګېدلې په دې شرط کې سړی خو داسې سړی دی چې غریبواله یو 1000 روپۍ والا نه دا دی مناسب کار دی ونه کړلو د ده د عام سره مناسب دا ده چې د ده د مونځ اصلاح وکړه د ده د مونځ اصلاح وکړه کېنه او ځان سره ملګری څنګه چل دی کوم ځای نه راغلی ها ماشاءالله وړې ښه تعلیم دی چې دومره تعلیم مې وکړی ماشاءالله داسې ده چې ګوره ته خو هوښیار سړی عقلمند سړی چې کوم کار هم سړی کوي نو په ترتیب سره وکړي نو په هغې باندې هغه فایده مرتب کېږي او چې بې ترتیبه وکړي په ځای د فایدې باندې نقصان کوي نو چې څنګه د دنیا کارونه دغه شان دي نو د آخرت کارونه هم دا شان دي چې که مونځ دې صحیح وکړلو او دا مونځ ستا دپاره دنیا کې هم د خیر ذریعه او په آخرت کې مو په غلط دې وکړلو نو دا مونځ درته خیرې کوي بددعا درته کوي او ته وګوره ملګریه نه دې ولاړه سمه وکړله نه دې رکوع سمه وه نه دې سجدې سمې نه قومه وه نه جلسه وه نو دې ته څه ویلې کېږي افادت ما ینبغي نو دلته دې فایده ورسوله مناسب فایده دې درته ورسوله او دې په دې مسلې باندې ویې کړلو دارنګه بل طالب جان دی دلته کې داخل دی او سبق ته نه راځي ودی سبق ته نه راځي دی ودی نو به ته ورته کېناستې چې ملګری دا ولې دا دومره هر څه تفریحي دي دومره او اوس سبق ته نه ځي دې لوی نقصان دی ستا دپاره او دا نقصان ته ولې کې او دا خپل نقصان کې بل چاته خو ته نقصان نه شي رسولی زندګي دې ختمه شوله دا ورځ یو ځل لاړه دا بیا خو واپس کېږي نه که دا څه ټیپ ریکارډ خو نه دی چې بس د خیره سره واپس یې دې اوس کړه بیا د سره نه دا واپس کېږي نه دې کې د اوس ګیر پکې نشته دی بس یو ځل تېر شول بس هېر شو نو ته دا ولې کې دا خپل وخت ولې ضایع کوې داسې مه کوه یاره ما طبیعت ټیک نه مړه ته پاسه که نه بچاپي ماپي دې ورته وکړله ترغیب دې ورته ورکړلو سړی دې راپورته راځه مړه یو پیاله چین در باندې سره او چین دې پیسه زر اوس کله او بیا یې د خیره سره راوستلو نو دا افادت ما ینبغي لا لعوض دې ته څه ویلې کېږي جود ویلې کېږي دې ته څه ویلې کېږي جود نو دا څلور معناګانې دا د جود دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډېر زیات سخي به و او وکان اجل ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفت د دې جود او د سخا دا په رمضان مبارک کې نور هم ډېر زیات شو په رمضان مبارک کې
نور کمال ډیر چې زیات زمانہ باندې نو وکانا اجود نو دلته کې دوه قسمه علما فرمای اعراب راغلي دي د رفع هم راغلي دي د نصب هم راغلي دا اجودا منصوب هم ویلې شوی دی مرفوع هم ویلې شوی دی نو د رفع وجه به سوي او د نصب وجه به سوي نو د رفع وجه علما حضرات دا ذکر کوي چې وکانا اجود ما يكون في رمضان وكانا اجود ما يكون في رمضان نو چې دا مرفوع د دې وجینا چې دا د کان لپاره اسم بجوړيږي دا به د کان لپاره اسم جوړيږي او خبر به د دې هغه متعلق وي چې حاصلا في رمضان حاصلا في رمضان نو دا حاصلا دا منصوب حال شي قائم مقام د خبر دا منصوب شي بنا بر حالیت او دا قائم مقام د خبر د چا لپاره د کان لپاره دویم علما دا فرمایي چې دا اجودو دا مبتدا اجودو مبتدا او فی رمضان دا ورته خبر او پدې کانه کې ضمیر دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراجی نو تقدیر د عبارت دا په دې طریقې سره جوړې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود أكوانه حاصل في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود أكوانه حاصل في رمضان أجود أكوانه مضاف إليه دا مبتدا أو حاصل في رمضان دا ورته خبر شروع نو دو وجه د رفع د ذکر شوی دیم دا چې لکه ستاسو په دې نسخه کې منصوب لیکلی شوی دی نو په دې صورت کې دا اجودا دا به خبر شي د پاره د کان اجودا دا به خبر شي د کان او اسم د کان هغه ضمیر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راځي دی او ما یکون دا ما چې ده په ما یکون کې دا ما مصدریه ظرفیه شي ما مصدریه ظرفیه نو تقدیر د عبارت په جوړ کې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم مدت كونه ما يكون في رمضان ما مصدریه ظرفیه نو مدت كونه في رمضان أجود منه في غيره مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بکله پر رمضان مبارک کی شو نو دکی بصفت د جود ډیر زیات غالب شلو چې کوم په عام اوقات کې د دوی جود وو
د هغې نه به زیات جود به په نبي علیه الصلاة والسلام کې را پیدا شو. نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفت د جود دا په رمضان کې په دې باندې غالب شول. د دې وجه سره چې رمضان کې به د نبی علیه الصلاة والسلام باندې په صفت د جود غالب شو. نو وجه علماء دا ذکر کوي چې اولا په خپل الله جل شانه په دې میاشت کې جود فرمایي. الله په خپل سخاوت کوي. څنګه د نفل ثواب د فرض برابر درکړي. د نفل ثواب د فرض برابر او د یو فرض ثواب د اویاو فرض برابر درکړي. د جنت دروازې درته پرانیستي او د جهنم دروازې درته بندي کړي. شیطانان درته تړلي او دا الله د طرف نه درته आवाज کیږي چې یا باغی الخير اقبل ویا باغی الشر اقصر او ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في رمضان. الله په خپل باندې پدې کې سخاوت او جود فرمایي. نو حکم دار چې تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې به هم دا صفت دا عام شروع او جود به په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غالب شو. دیم علماء دا وجه دا ذکر کوي چې په خپل دا رمضان دا میاشت دا د نیکو میاشت ده. تاسو ګورئ د خلکو رغبت او شوق نیکو طرف ته څومره ډېر وي. تاسو یې د قرآن تلاوت هم کولو که نه هم کولو او چې کله د اعلان شوی دی چې سبا اختر دی په هغه شپه هم تلاوت نه دی کړی. کله ته اعلان وشولو چې سبا اختر دی په هغه هم چې تلاوت پرېښی دی او بیا سره پېژنی نه. نو دا میاشت د رمضان دا په خپله د نیکو میاشت ده. دا د نیکو سیزن دی، د خیراتو میاشت ده. دریم علماء حضرات وجه دا ذکر کوي چې په رمضان کې به نبی علیه الصلاة والسلام باندې صفت د جود دا به غالب شولو. دا وجه د صحبت د فرشتې نه چې د فرشتو سره به صحبت وشولو، جبریل امین به ورته راتللو. نو د هغې اثر به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وشولو چې په ده باندې به جود غالب شو. نو د فرشتې د دې صحبت په وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام کې به صفت د جود کې نور هم جوش راغلی. بلا وجه علماء حضرات دا ذکر کوي چې په دې میاشت کې به نبی علیه الصلاة والسلام سره به جبریل امین دور کولو فیدارسه القرآن. نو د دې قرآن پاک د دې تلاوت ته وجې نه به هم په نبی علیه الصلاة والسلام کې صفت د دې جود او د سخا دا به ورباندې غالب شولو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت د سخا دا د ټولو انسانانو نه ډېر و. دغه صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې نور هم په جوش کې راغلو. نو اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت د جود بیان شوی دی په عام انسانانو په عام اوقاتو کې. او دا خبره په تاسو ظاهره ده، ښکاره ده
نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوی چې چا څه شی غوښتی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ورته الله نه دی ویلي چې چا ته نه څه غوښتي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته لفظ د لا نه دی استعمال کړی. علماء فرمایي چې که چېرته په دې کلمه کې چې لا اله الا الله دا الله نه ویل کېدی شي چې د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې لفظ د لا اړو راغلی نه وي چې ته چا ته نه څه غوښتي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار نه دی کړی. واقعات په دغه انشاءالله راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه یو ډېر ښکلی څادر په مینه محبت سره جوړ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هدیه کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات خوشاله شو په دې څادر باندې ډېر زیات خوشاله شو او دا څادر یې واچولو چې راووتلو یو بل طالبانو ډېر ښایسته څادر ما ته راکړي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو بل یې واچولو جوړ او دا څادر راواخیستو دې ورکړو. نو دې نورو طالبانو هغه پرېږده خدای بنده تا ته ښه پته ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا نه انکار نه کوي او دا هم درته پته ولګېدله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره په محبت سره په مینې سره دا څادر قبول کړلو څومره ورته خوشحاله او بیا د دې باوجود که تېنه څادر وغوښتو دا خو دې ښه ونه کړل. یې ملګرو زه نه سوالګری یم او نه بل څه یم خو دا شان یو څادر و چې د نبي علیہ الصلوۃ والسلام د بدن مبارک سره ولګېدلو نو زه غواړم چې دغه برکتي څادر کې زه دفن شم دا د خپل ځان دپاره کفن دپاره ایږدمه دا څادر زه د ځان دپاره د کفن دپاره ایږدمه چې په دې کې به زه دفن کېږم نور یې ما ته پته ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حنین کې ډېر لوی غنیمت و نو چاته 100 اوښان چاته 200 اوښان 100 اوښان ورکول اسانه کار دی نه لکه دې وخت کې تاسو چېرته چاته به یو 100 ورخې هم ورنه کوي یو 100 ورخې به هم چاته ورنه کوي او د دې اوښانو حیثیت هغه ستاسو د دې قیمتي ګاډو نو یو کس ته 100 ګاډي څوک ورکولی شي نو موږ دغې ملګري ته یو خامخا یو ښکلی ګاډی پکار دی چې کور والا مخکې کښېنئ او چکر والا ورکوي هر ځای ته یې خدمت خو به یې کوي که نه ځکه د ده خو ډېر لوی خدمت کوي دا خدمت ستا بل هېڅوک هم نه شي کولی دا کوم خدمت ستا هغه کوي که نه دا هېڅوک هم نه شي کولی نو خدمت خو یې پکار دی. نو رسول الله علیه الصلوۃ والسلام چاته 100 اوښان ورکړل چاته 200 اوښان ورکړل او چیلې به به دغه شان ورکولې چې سمې ډېرې نو چې کله دا هر څه ختم شول لاره کې را روان دی نو دیهاتیانو اعرابیانو ته پته لګېدلې دا دې چې راورسېدل او نبي علیه الصلوۃ والسلام پسې شو موږ ته راکړه نبي علیه الصلوۃ والسلام یې دومره تنګ کړلو چې د هغوی څادر مبارک هم د کیکر په ونه کې ونښتلو ایثار شروع ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل خدای بندګانو دا څادر مې راکړی وي د الله په ذات باندې قسم وي چې که چېرته ما سره د دې کیکر د دې اونو کې چې دا څومره ازغي دي دومره څاروي او دومره مال ما سره وی نو ما به ستاسو نه یو شی هم نه وي ایثار کړی او زه به مو کنجوس او بخیل زه به مو نه وی لیدلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دومره سخا وه او دا حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاک پورا ډېرې د پیسو راغله او چې کله دغه ډېرې راغلو نبی سلام خپل ضرورت دی نو خلک راځي ورته وایي چې وړی دی نه عبدالله د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د نبی سلام تره دی دا هم د نر بچی ورالو ویجي پیسې وي او پیسې راغلي هغې پرتې بس د ده د نر بچی داسې شمار خو نه و څادر یې ورته واچو څادر یې ورته وغوړولو او بس پکې راړئ څادر یې ډک کړو نو اوس یې څادر وتړلو په شاکۍ نو اوچتولی نه شي دومره پیسې پکې واچولې چې څادر په شاکۍ اوچتولی نه شي او عباس یې اوچت دنګ پهلوان و هغه اوچت دنګ سړی و پهلوان و هغه ته اوچتول داسې د وړوکي شي څه ګران کار هم نه و خو مال یې ډېر پکې اچولی و د نر بچی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې بولي دوی چاته ووایي که نه چې دا پنډ لږ راوچت کړي نه چاته هم نه وایي
خراشه په خپل راوچت کړ ځکه دې په وارو کړ کشر وته نبی صلی الله علیه وسلم وارو او کشر وته نه په خپل راوچت کړ نه زمونه دروچتو نو ډیر زورونه وکړل خو چې تاولې نشو نه اخري کې به ساده پورا په زمانہ رسول پتی نه کمی کړ رسول کې روپۍ دې نه کمی کړ ډېری باندې ورواچو بیا زورونه لګي په بیا نشي وچتو نر بچو دومره پیسې وچتې کړې اخره کې بس یو سول پتی نه بیا کمی کړو څنګه په زور باندې دا ساده اوچت کړل او شاته واچو روان شو نبی رسول الله په صدا سمو چې انسان ته ګوره د څومره حریص دی هغه په دوه رکوع باندې تسکه دا ختميږي نه دا ختميږي نه دا پورا ساده کنه ډاکټر رواني کړی دا وی د انسان حرص او د لالچ په خپل د نبی رسول الله والسلام دا حال چې په کور کې یو دوه درې د شپې یو سور په وی نمازه کې ورته رایا شو چې څنګه سلام وګرځول سلام ګرځول سره منډه کړ او زر لاړو واپس زر وروته صحابه کرام هم چې الله حبیب ولي یا وی زما په کور کې یو 100 روپۍ وی لسونه کمی یو 100 روپۍ وی نو ما وی د سینې چې ما تمر راشي زما په کور کې د روپۍ وی نو یو طرف ته دا شان ډیری دي دا تقسیمیږي او د نبی رسول الله والسلام د خپل کور حالت داله چې درې میاشتې تیریږي او دوه میاشتې د نبی رسول الله والسلام په کور کې اور نه بلیږي نو دا د نبی رسول الله والسلام جود د نبی رسول الله والسلام سخاوت اجود الناس د ټول انسانانو نه زیات سخی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د په عام اوقات کې دا حالت په عام اوقات کې دا حالت چې کله رمضان شو نو په رمضان کې په نبی رسول الله والسلام یا سم سخیو زیات جود د نبی رسول الله والسلام هغه بچو نه هغه په رمضان کې چې کله به جبرئیل امین راتلو د نبی رسول الله والسلام سره به ملاقات کولو او د نبی رسول الله والسلام سره به جبرئیل امین وی ملاقات هر شپه کولو د صد پاره فیدارسه القرآن د قرآن دور به کولو نو جبرئیل امین براتلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کولو او د قرآن دور به کولو نو اول سوال مرګرو ته دا دی چې د قرآن د نازل شوه هیڅ د دې دور به کولو او کنه د پورا قرآن به کولو دیم د دې دور کولو مطلب او مقصد سو حکمت سو فائدې سو نو د قرآن د دور متعلق ورته قول د علماء موجود چې نبی رسول الله والسلام سره به جبرئیل امین د پورا قرآن دور کولو نو دا دور به چې وشورو د دې دور نه بعد چې کومه وحی بلا نازله شوی نه و چې کومه وحی بلا نازله شوی نه و هغه به دوباره د نبی رسول الله والسلام د دل او دماغ نه محو کړی شو هغه به نه هېر شو هغه به ورته یاد نه و چې کوم نازل شوه یې سوا هغه به ورته یاد و او چې کوم غیر نازل شوه یې سوا دور به وشورو او د دور نه بعد د نبی رسول الله والسلام نه به هېر کړل شو دیم قول داری چې نشر د نازل شده کسی د هغې دور بکیدلو نو د دې دور څه حکمت و د دور څه فائدې نو یو حکمت او یو فائده پکې علماء لیکلي ده چې مقصد د دې دور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعلیم د ادایګۍ د قرآن د الفاظو د تجوید تعلیم د ادایګۍ د الفاظو د قرآن او د تجوید چې د قرآن د ادایګۍ کوم کیفیت دی کومه طریقه ده هغه کیفیت او طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وښودلی شي دیمه فائدہ علماء ذکر کوي چې د دې دور مقصد او فائدہ دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته
دا آیتونو او د سورتونو د دې ترتیب معلوم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د آیتونو او د سورتونو ترتیب معلوم شي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ټول قرآن په یو ځل نه دی راغلی او نه دا شان مرتب چې اول سورې فاتحه بیا سورې بقره بیا سورې ال عمران په دې طریقې خو نه دی راغلی. نو لږ لږ نجمن په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به وحی راتله. نو دا یو صورت کله به په میاشت کې پوره شولو، کله به په کال کې پوره شولو. اوس د کم آیت په کم ځای کې دی، د دې کم ترتیب دی، نمبر یې څه دی، دارنګه دا آیت د کم صورت سره دی. نو د دې دور په ذریعې سره به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پته ولګېدله چې اول دا صورت دی، بیا ورپسې دا صورت دی، بیا د دې صورت کې اولنی آیت دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی. نو د دې آیتونو او د صورتونو په منځ کې د ترتیب د ښودنې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دور کولی کېدلو. یا ملګرو تاسو په خبرو پوهېږئ که نه؟ وده خو به نه یې که نه دقه شان ایښ اوسېږئ چې خامخا څه ناڅه خو واورئ که نه. نور به دا خبرې تاسو ته یاد دي، نو تاسو دا خبرې ټولې تذکر کړي دي، دا درته یاد دي. په اصل خیره سره تاسو کې عادت دی احترام دی زموږ په لګیاو سره. موږ مثال خو په خپل د باغبانانو دی، موږ خپل د باغ والا یو، موږ څه یو د باغ مالکان یو. او بل طرف ته د باغ مالک نه علاوه یو بل کس راشي یو دړۍ نیمه د پیپر ورسره وي او دې اواز وکړي چې نیکه پیپر خو به دې نه لګي. نو یو طرف ته تاسو د خیر سره د علم ګوساړي، د علم څه ګوساړي څنګه تخته شوي وقالو قلوبنا غلف. نو تاسو هغه شخصیات دي او دا تاسو هغه خپل ماشاءالله انسانیت دی او سړیتوب هم دی. به زمون خبرې ما وایي یو مولا چې ډېره ښایسته خبره راته کړې وه، څه به مې خوښه ما ته وایي درس کوه، په جومات کې درس کوه، په هر ځای کې چې کوم ځای کې راته مې وایي ولې خلکو ته روپۍ ورکوي، خلکو ته روپۍ ورکوي چې راشئ ما ته لږ کښېنئ زه درته تقریر کومه جلسه کوو نو بس بیا زه خپل کار پسې ګاډي به هم درته میلاو شي خو خالي دلته کې یو څو نارې مارې دلته کې موږ ته ولګول او تا ته خدای په مفتو کې 100-200-300 کسان کښېنئ او ته ورته بیا هم درس نه کوې. جومات کې هم ښه په شوق درس کوئ، په مدرسې کې هم په شوق باندې درس کوئ. دا یو موقع ده، نو تاسو ته به هم دا موقع وي، نو په جومات کې درته موقع وي. نو داسې مه کوئ چې بس غزه داسې شوله او فلسطین هغه شان شولو او پلانکې بس خالي تفسیرې کوئ. نه، د انسانانو ته چې څنګه به د دې پریشانونه موږ ووځو. ولې دا کافران په موږ باندې دومره جرأتمن شول چې په اوس په موږ باندې حملې کوي؟ د دې څه وجه ده؟ وجوهات خلکو ته وښایه چې دا خبرې د ځان نه ختمې کړئ. تفسیرو باندې څه نه کېږي، نن لګېږو خلک ورته شمارو، هله نن 200 مړه شول او نن 300 مړه شول او نن 1000 مړه شول او تعداد 3000 ته ورسېدلو. نو اوس څه خدمت موږ وکړو؟ نو هغه پاسې مړه شوي دي، نو موږ څه کولی شو؟ نه، دا ولې مړه شول؟ ولې موږ دومره کمزوري شو؟ نو په دې باندې خلک پوهه کول دي، اسمان ذکر کول دي، چې په موږ کې کوم دا شان عملونه راغلي دي چې الله په موږ باندې د عذاب مسلط کړی دی. بهرحال بله فایده په دې کې دا ده چې د دور ذکر کېدلو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېږي د ناسخ او د منسوخ چې کوم آیتونه هغه منسوخ شوي دي او کوم آیتونه هغه باقي دي. د ناسخ او د منسوخ د دې پته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ولګېږي، د دې علم ورته حاصل شي. څلورم علما فرمایي چې په دې کې فایده دا وه چې د امت لپاره یو سنت یو طریقه جوړه شي. نو اوس طالبان دور کوي که نه کوي؟ دور دغه دور دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت دی. نو دور کوئ ښه، تاسو هم چې کوم حافظانې درکړي نو بس 2 جوړې خپلو کې سره جوړې شئ، خپلو کې 2 کسان جوړه شئ او سهار کې د دور کوئ، مازدیګر کې کوئ، چې کوم ټیم کې کولی شئ. دا سنت جاری کړئ، دا سنت جاری وساتئ او دا باقي وساتئ. نو د امت دپاره
د دې دور دا طریقه د جاری کولو د دې د نافذ کولو د پاره دا کار شوی دی. بل علما دا فرمایي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله راتلو یلقاه فی کل لیلة من رمضان، د شپې براتلو. نو د دې دور د پاره د شپې انتخاب علما حضرات دي هم مختلف وجوهات ذکر کوي چې وجه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ورځې نور مصروفیات ان لك في النهار سبحا طويلا ان لك في النهار سبحا طويلا. د نبی صلی الله علیه وسلم نور ذمہ داری ډېرې وي. نو د دې شپې ټیم کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته آرام ملو شلو، لږ په راحت کې او په سکون کې به د دې وجې نه جبرئیل امین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته به راتلو. نو چې کله به د جبرئیل امین راغلو نو د نبی صلی الله علیه وسلم په صحا کې به نور هم ترقي راغله. نو نبی صلی الله علیه وسلم سخاوت د ریح مرسلونه به زیات شو، د ریح مرسلونه به زیات شو. دا ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم سخاوت دا به د دې هوا نه چې کوم د بشارتونو د زیري ولا هوا ده د دې نه به زیات شو. وجه علما حضرات دا ذکر کوي چې اولا دا هوا چې ده نو په دې کې ظاهري خیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر هغه به روحاني هم او جسمانی به هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر هغه به روحاني هم او جسمانی به هم. دیم دا هوا چې کله راشي